خدای پاک چې دی لوی باچا دی ځمکه کلکه او اسمان لري 3 کسان مزدوران دي په کور کې جو د ګاټې واټې او دوی مې څوک نشته الله یې هم لوی لګسه دا مزدور دي 3 کسان دي په دې کور کې زه والله روجي در سر صدقه ونس خو خیرات خو زه نشم کولی زما وسته خیرات نه کېږي السلام علیکم احترامات به قبول کې ملګرو سماد انجام یې مامون تحصیل الپورۍ لیدونی کلی چانچل کې موجود یم دې چانچل ته زول راغلی ما کیسه به تاسو ته کوم خو دا غینه مخکې تاسو ته د یو کور لغونته کې ویډیو تاسو ته خیمه چې دغه کور ته زمونږ چې راتلو دغه وجوهات څه لاول هغه کور ویډیو وګورئ په دې کور کې د ګلمتین بوډا پلار بوډۍ مورجان او مازوره خور سره د یو صادر ور اوسېږي ګلمتین د واده وروسته په خپل داسې بیماری ښکار شوی چې د مزدورۍ کولو جوګه پاتې نه دی د 15 کاله تیرېدو وروسته ګلمتین پاسون سره په خبرو اترو کې ووی زما نوم ګلمتین دی زه د لیلاونۍ الپورۍ تحصیل اوسېدونکی یم په چانجل کې اوسېږم او ملا مې ماته ده مخکې به چې جوړ ما مزدوري کوله ځان له او څه ګزاره مې کېده اوس داسې شوی یم چې د مزدورۍ د کولو نه یم او مور مې بیماره ده او خور مې بیماره ده او نور راسه څوک نشته د مزدورۍ یو ورور مې هغه ساده دی او د هغې باوجود لکه یو بل له 2 بچیان راکړي دي او دغه ده خو خبره ده چې نور زه د مزدورۍ د دې نه یم حالات مې ګډوډ لاندې شکلونو کې مې زخمونه دي سوالونه شم کولی چې هغې پسې ځم او ګرځم راګرځم او اوس هېڅ وسه داس مې نه کېږي خپله مې کوټه پټۍ نشتي خپل هېڅ یو انچ ځای هم نشتي او مور او پلار دا ټول لوډ زما سره راغلی خو زما پیسه برداشت نه کېږي زما حالت په خپل هم داسې نو زه اوس څه وکړم زه خو د خدای بېوسه یم ناچاره یم الله یې هم لوی لګسه د دوی د موبایل چې کوم نمبر دی 0346 0346 دا دوی د موبایل نمبر دی په دې باندې تاسو دوی سره رابطه کولی شئ که تاسو دوی سره مالي مدد کول غواړئ که دوی سره تاسو ډاکټر نه بوځئ د ده په کور کې یو مور یو خور دا معذوره پراته دي یو ورور خدای ورکړی هغه هم ساده دی یو پلار دی هغه سره هم خبرې کوي او پلار هم تاسو وینئ او هغه معذوره نه ضعیفه دی ولیکن هغه هم په دې وخت کې د ګټې واټې نه دی چې د خپل بچو پالنه وکړي نو د پالنې دغه یو ګلمتین ورور و چې هغه نن بېوسه تاسو ته ښکاري په 2 وختو باندې معذوره دی او ستاسو درد ته محتاجه دی تاسو ته به ولاړي او تاسو ته ځای ته نشي ورتلی نو په هغې په وجه باندې موږ راغلي یو د غر سر ته راختلي یو او دغه ویډیو او دغه پیغام دا موږ تاسو ته دغلته در رسو نو دوی والد صاحب سره خبرې کوو راځئ موږ سره او دغه یې جو د ګاټې واټې او دوی مې څوک نشته او دغه یې دغه زوی مې یې هغه ساده غوندې او زه ځان چې دی مې یو په 2 نه پوهېږم او خدا بیماران دي پراته دي چې خدای هغه ثواب کوي او دی هغه دغه کوي زه ځان په یوه خبره نه پوهېږم او د کاروبار هم نه یم د ده دا 26 کال شروع دی چې دی دغه 6 میاشتې مې سره پېښور کې ویستې او هلته مې چې دی بیا چاندې ټولې کړې بیا راسره د کړی درک نه و او چاندې مې ټولې کړې نو په هغې باندې مې بیا راوړ سوالونه مې وکړل مې لپاره د خدای ما سره دی خو دومره مال څه راکوي چې زه په دې کور ته ویسم هېڅ یوازې یم نور راسره څوک نه و او د ده پرېشنې چې کوو نو ما هغه یې دا ډاکټر ته مې ډاکټر صاحب دا سوال تا ته کوم چې ما به د سر دا نه پرېږدي هغه ویې ښه ده که نه دی دا نه کوي زه بیا بهر پرېښوم او بیا خدای پاک چې دی لوی باچا دی ځمکه کلکه او اسمان لري زما څه وس نه کېده بیا ولګېدم 10 روژې مې پرې ومنلې مې خدای په زما دا خدای جوړ پاتې کاوه خدای جوړ پاتې کړو ما کور ته ویې واړو د خپلې مور او د خپل ورور او د ولید
نو زه به له روجې در سر صدقه ونسم خیرات خو زه نه شم کولی زما ورسته خیرات نه کېږي. څه به وکړم او د کلي خلکو د کلي چې کوم شتمن خلک دی کوم د علاقې ممبران دي ناظمان دي دوی له څوک راغلي څوک نه دي راغلي څوک نه دي چا را دومره څه شی دی راکړی اوس چې دی ما باندې 4 لکه روپۍ قرضه ده او ولې څه به وکړم هغه دی چې دی یونه راخلي قرضه یو د بل نه راخلي یو له ورکوي بل نه راخلي بل له ورکوي دغه رواج دی په دغه زه خو کاروبار او دی نه یم ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د باباجان خبرې ترې واورئ باباجان وایي چې 15 کاله مخکې ما د خپل زوی له واده وکړ او چې څنګه له واده وکړو نو واده نه پس د باندې دغه مسله راغله او دی راته معذوره شو زما د ګټې وټې هم دقه زوی چې ما کله هسپتال ته ویړو هغه کیسه تاسو واورېدله چې ځوان له سوال کول ډېر زیات ځان ته ورته بد ښکاري خو زما بابا دغه ټایم کې دغه سوالونه کول چې زه د خپل زوی صرف واپس خپل کور ته ویسم هغه علاج یې وشو او هغه راغی کور ته او اوس بابا وایي چې په ما باندې 4 لک روپۍ قرضه ده دغه قرضه ولې راغلې ده ځکه چې دلته کې د ګټې وټې څوک شته نه دلته کې د دې بابا چې کومه لور ده هغه هم تاسو ته ښکاري چې دغه ماشومه د کوم وخت نه پالج والې ده بیا د دې بابا چې کوم کور ودانې ده هغه هم معذوره ده ضعیفه شوې ده او دا بابا هم تاسو وینئ چې د دیاړۍ مزدوری نه دی خو دغه شتمنو خلکو نه دی دغه غوښتنه کوي چې لږونه که څه وس داسې کېږي نو په ما باندې 4 لک روپۍ قرضه ده دلته کې د دوی د کور د حالت هم تاسو وکتل چې دا انسان څه خوري څه په کار یې ژوند هم په څه باندې تېرېږي نو دوی د دغه خلکو نه دغه شتمنو خلکو نه دغه غوښتنه کړې ده دا بالکل جی په حق دي او دوی سره چې تاسو څه طریقه مدد او کوم دغه کېږي نو وسه نو هغه بالکل جی موږ د دوی د حالات ویلو 3 کسان مزدوران دي په کور کې پلار چې دی جی هغه تک سپین ګیرې سړی دی جی او لکه د مزدورۍ او د ګټې وټې د دې دغه نه دی زما نوم دی دلارم او زه د علاقې اوسېدونکی یم چانجل او دا خبره تاسو چې راغلی د حقیقت ده دا معذوره دي 3 کسان دي په دې کور کې او دوی سره د حکومت طرفه اوسه پورې امداد نه دی شوی او نه یې کړ دی امینوالو دې وخت کې تاسو ته چې کوم ګلمتین چې کوم خبره وکړله زما چې کوم بچي دی هغه بچي هم دی هغه هم تاسو ته ښیم چې دا بچي مو د سکول پته می دا بچي هم د ښکلې جوړې پته می دا بچي هم د ښکلې پیزار پته می او کله هم چې زمونږ ماشومان کله ناجوړه شي نو موږ یو ښه ډاکټر له ګورو چې یاره زما بچي ناجوړه شوی دی چې یو ښه ډاکټر علاج وکړي خو نن د ګلمتین وس نه کېږي چې دی یو ښه ډاکټر له بوځي موږ چې کله خپل ماشوم داخلوو نو موږ د سرکاري سکول نه پبلک ته بوځو چې دا پرایویټ اداره ده او دلته کې موږ له 100 روپۍ هغوی له ورکوو دغه له 100 روپۍ د سیوا ولګي خو چې زما بچی ښه سبق ووایي نن د ګلمتین بچی چې کوم دی هغه د سبق د ویلو قابل نه دی ولې چې دا غریبانان دي دوی سره د رزق درک نه لګي نور ماشومان باندې سبق څه ووایي ځکه چې الله پاک پرې راوستی ده نو دغه خلکو نه دا کوم چې شتمن خلک دي دوی نه یو ځل بیا دغه غوښتنه کومه چې دې ماشومانو سره د دوی خیال وساتئ دا ماشومان چې کوم دي ګلونه ماشومان دي دا به سبا د دې کور ښایست جوړېږي دا به سبا زمونږ مستقبل جوړېږي نو زمونږ دغه شتمنو خلکو نه دغه غوښتنه یو ځل بیا کومه چې لږ غونډه کې مهرباني وکړئ او د دې خلکو خیال وساتئ د دوی نمبر تاسو په سکرین باندې وینئ 0346 دا دوی موبایل نمبر دی په دې نمبر باندې تاسو ګلمتین سره خبرې کولی شئ داسې چې کوم قسم مدد کول تاسو غواړئ هغه تاسو ډایرکټ انډایرکټ کولی شئ تر راتلونکي پروګرام پورې خپل ورور سمد انجم د کیمرامین اکرام الحدیث سره اجازه راکړئ په لوی الله وسپارم د الله په امان